الله رب العزت دا سترګې دا موږ ته یو نعمت راکړی دی نو د الله نعمت دی نو انصاف او تقوا دا ده چې په دې موږ د دغې الله نافرماني ونه کړو دا غوږونه د الله یو عظیم نعمت دی نو الله موږ سره احسان کړی دی نو لویه تقوا دا ده چې د الله خلاف پې موږ څه خبره وونرو د ګانو بجانو غلط استعمال نه موږ دا غوږونه وساتو دا ژبه د الله یو لوی نعمت دی نو د انصاف او د تقوا تقاضا دا ده چې کوم الله موږ له دا ژبه راکړې ده د دغه الله تعریف پې وکړو د دغه الله حمد و ثنا او بیان پې وکړو او بړایي پې بیان کړو او غیبت او چغلي په دې ژبه موږ بیان نه کړو د دې به داسې مثالي یو بنده د تاله روپۍ درکړی پته احسان وکړو هسې صدقې د باندې وکړه او دغه پیسې ته د هغه خلاف استعمالې نو دا څومره لویه ناانصافي شوه تاله هغه روپۍ درکړی او ته په هغه پیسو په هغه روپو باندې مثال په طور څه وکړې یو دانه کارتوس والی او هغه پې ولې یا په دغې باندې میخونه راوړی او هغه ته یې په ځمکه کې ښخ کړي په لاره کې ورته واچوې یا بل څه نقصان ورکړي د هغې په ذریعه نو ګوره تا باندې هغه احسان وکړو تا ته یې روپۍ درکړه او تا د هغه روپۍ د هغه خلاف استعمال کړه دغه شان الله رب العزت موږ ته سترګې راکړي غوږونه یې راکړي پوزه اندامونه لاسونه یې راکړي دي نو چې دا لاسونه موږ غلط استعمال نه کړو په دې موږ نه ظلم ونه شي ځکه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کامل مسلمان هغه دی چې د هغه د لسان د ژبې او د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ شي